بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه زمونږ پروګرام کتونکو تاسو ټولو له د سونو اف ام د پیښور سټوډیو نه تاسو قربه محمود جان بابر په خپل پروګرام با خبر پښتونخوا کې هر کله وي. السلام علیکم. تاسو ته معلومه ده چې د زیارت او د جمعې پر ورځ باندې زمونږ پروګرام چې وي د روانو چارو یو د روانو چارو مطلب دا وي چې زمونږ غیر چاپیره سره روان دي. یو خو زمونږ سماجی مسلې وي، سماجی مسلو نه علاوه زمونږ سیاسي مسلې څه دي، زمونږ امن او امان څه دي، زمونږ معاش کم اړخ ته روان دي، کاروبار ښه کیږي که کاروبار خرابیږي لګیا د زمونږ په ژوندونو باندې د موجوده حالاتو څه اثرات وي او دا نن ژوند د تیر ژوند نه څنګه متاثره دی او لکه څنګه دې ځای ته رارسېدلی دی. په دې موضوعاتو باندې چې کله مونږ خبره کوو نو مونږ بیا وایو چې دا د روانو چارو پروګرام دی. نو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ څو ورځو راسې مونږ پرون هم مونږ په دې موضوع باندې پروګرام کړی وه. د څو ورځو راسې یو ځل بیا مونږ ګورو لګیا یو چې هغه خلک چې چا سره مونږ کوشش وکړو د پاکستان حکومت او زموږ مشرانو چې دې سره د خبرې اترې وشي او دا زموږ پاکستان کې د هم امن او امان راشي او که څوک دا کوشش کوي چې په پاکستان کې نورې حملې وکړي یا د حالات خراب کړي نو هغوی سره د خبرو اترو په لار باندې که مسله حل شي نو ټیک ده، خو هغه خبرې بیا ونه شوې. او مونږ اوس ګورو د مختلفو علاقو نه مختلفو ضلعو نه او سیمو نه خبرونه را روان دي چې کله کله پکې څه حمله پکې وشي، ډز پکې وشي او بیا حالات ښکاري داسې چې یو اړخ ته روان دي. پرون مونږ دې باندې خبره کړې وه چې نه دا به تر هغه وخته پورې داسې وي کله لږ چې کله پورې افغانستان کې مکمل بالکل حالات ټیک شوي نه وي نو څه خبرې پاتې وي. نو مونږ ویل چې مونږ په دې باندې نن خبرې وکړو او نن هم مونږ په دې موضوع باندې د دې سیمې نوموړی صحافي او په دې معاملاتو باندې پوهونکی او د درې کتابونو مصنف اکیل یوسفزۍ صاحب په خپله سټوډیو کې رابللی دی او مونږ دوی ته بلنه ورکړې ده چې تاسو زموږ په سټوډیو کې راشئ چې زموږ کومې دا معاملې دي چونکې دوی په دې باندې پوهه لري نو مونږ به دوی سره په دې معامله باندې خبرې کوو. اکیل یوسفزۍ صاحب تاسو خپل پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه محمود جان صاحب، تاسو ته ستاسو ټیم ته ټولو اورېدونکو ته سلام. ډېره مهرباني جي. اکیل یوسفزۍ صاحب مونږ پرون هم دغه تپوس کړی و چې دا موجوده حالات چې کوم دي نو داسې بیا یو ځل ښکاري چې څه حالاتو کې بدلون را روان دی، څه خلک دا غواړي چې په دې سیمه د حالات خراب شي. باوجود د دې چې مونږ اوس په خپل هم دا ګورو چې دا هغه وخت خو نه دی چې څنګه مخکې وو چې مونږ ډېر زیات نو تیار، زمونږ په خپله هم تجربه هم دومره نه وه چې مونږ دا معاملات لکه بطور ریاست، بطور ملک او بطور ټولنه اوس دا مونږ هینډل کو. نو په خپله په دې باندې څه تجزیه لرئ چې دا حالات هم هغه رنګې دي که د هغې نه مختلف دي لږ؟ یو ځل بیا مننه محمود جان صاحب، څنګه چې تاسو په تمهید کې ووایئ چې حالاتو ته خو اطمینان بخش مونږ نه شو ویلی او د حملو چې کوم تعداد دی یا د سیز پایر د خاتمې چې کوم اعلان شوی دی او په هغې باندې چې کوم ریاکشن را روان دی او خلک لږ پریشانه شوي هم دي نو دا زما دپاره یا ستاسو دپاره چې کوم خلکو په دې ټول معامله باندې نظر ساتلی دی غیر متوقع نه دي. د هغې بنیادي وجه د افغانستان هغه حالات دي چې د تیر حکومتونو چې د طالبانو حکومت هلته کې نو جوړ شوی او هغې د 6,000 نه 8,000 پورې د حملاورو کم خلک چې وو د ټاپ کمانډر سمیت هغو ته پناه ورکړې وه. بیا چې کله د پاکستان نه تللي وو جی د ټي ټي پي چې کوم خلک وو بیا چې کوم د دوحه اګریمنټ هغه پروسس چې هغه موږ ډېر نږدې نه مانیټر کوو هغه چې کله روانو نو په دغه وخت کې د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ و یا ریاست نو هغې دا سوال هم راوچت کړی چې کو د امریکا د دغه نوزي د افغانستان نوزي نو بیا به زمونږ او د افغانستان کې هغه وخت کې خدای یاره محمود جان صاحب چې دغه به وي سیول وار به وي، افغان فورسز به جنګېږي، افغان حکومت به ریزسټ کوي، هغه څیزونه خو بیا ونه شو. ډېر ډرامایي تبدیل په خپله 3.5 لکه پورې تقریبا فوج و که نه چې ډرامایي تبدیلي راله هغې راتلل او بس خلکو ورته اسلحه غورځولو ته هغه د پاکستان دپاره کو یو طرف ته د خانه جنګۍ نه افغانستان بچ شو چې د هغې اثرات په موږ راتلل نو بل طرف ته هغه خلک چې هغه پاکستانیانو او د 2009 او د 10 په دوران کې د پوځي عملیاتو د وجې نه افغانستان ته تښتېدلي یا پناه یې اخیستې وه نو هغې ته هم یو سپیس میلاو شو پکې او هم دغه وجه ده چې بیا پاکستان بار چې دی پوره پروسس وچلېدو د ټیک اوور نه دغه د یو کال کم دورانیه چې تېره شوې ده چې وروره تاسو دغه خلکو یا خو به دوی چې دي نو کو پاکستان ته راځي نو دوی به سرنډر کېږي، اسلحه به ږدي، پوره امن شهري حیثیت باندې هر چا ته حق ته چې پاکستان کې اوسېږي. د دې علاقې خلک دی د اسمان نه خو نه دي راغلي که نه، په چترۍ خو نه دي راکوز شوي. بیا هغه خلک چې هغه دغه د امن
ماحول چې کوم دی هغه خرابوي نو هغه بیا تاسو سنبال کوي ځان سره وساتئ یا چې کوم دی د هغو څه ګایډنس وکړئ. نو په دغه مذاکراتي عمل کې مختلفې مرحلې پکې راغلې. مختلفو مرحلو کې چې دی بیا یو 2 سیزفایر پکې وموشو ځکه چې مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه د افغان حکومت خاص کر د حقاني نیټورک په سالسۍ یا د هغې په خواهش باندې کېږي ځکه افغانستان ته هم دا مسله وه چې د دې ډي ټي پي د خلکو سره به څه کوو. په دې منځ کې بیا داسې واقعیت وشو یو مس انډرسټینډینګ جوړ شو چې د هغې نه بعد موږ په دې خبره ورسېدو چې دوی به وسه هغې پې لږ پړی راښکودو. حملې چې په سوات کې په وزیرستان کې په پېښور کې په دې خیبر پښتونخوا کې خاص کر تېزه شوې نو افغان حکومت نه ناراضګۍ اظهار وکړو بیا چې د دې په اکټیویټیز باندې ناراضګۍ اظهار د یعنی موږ نو کو د ټي ټي پی نه ځکه چې د پاکستان واحد ملک ته چې د افغانستان همیشه انحصار په دغه باندې پاتې یا د افغان حکومت د وجې نه موږ بدنام هم یو هغه بل بحث دی. اپړه چې پراخ کو دو نو هغې د افغانستان او د پاکستان د دغه ښه تعلقاتو یا تقریبا د یو نارمل تعلقاتو د خرابولو دپاره یا د بدګمانیانو د زیاتولو دپاره هغې اټیکس چې کوم دي هغه زیات کړل او هم په هغه تسلسل کې چې د 13 ورځ هغې اعلان وکړو چې موږ دغه جنګبندي کوو. او زما خپل خیال دا دی ډزبندي ختمو. زما خپل خیال دا دی چې دا چې کوم دلته کې د کمانډ په لیول باندې کوم چینج راغی په پاکستان کې دننه او کوم دوه د آرمي چې دوه غټ مشران چې کوم دي هغې خپل څوکۍ خپل دفترونه چې دي هغې سنبال کړله. د دوی چې کوم سپیشلیټیز دي دغه سپیشلیټیز نه هم دا چې څومره میلیټنټس ګروپ دي په پاکستان کې دننه یا د پراکسي چې کوم دي نو دغه دغه پروفایل په نتیجه کې هم دیو لګ یره محسوسي دا یو پرشر ټیکټس هم کېدای شي او سلامي هم کېدای شي دا دواړه امکانات موجود دي. نو دا تاسو چې دا خبرو وکړه چې د کله چې ټي ټي پی په افغانستان کې وو هغوی چې الته وو کله دی دلته حملې شروع کړي نو د افغان حکومت یا افغان طالبان چې کوم دي هغوی ورپسې راواغست او مشکلات ورته جوړ کړ. خو پر موږ د پاکستان د وزیر داخله رانا ثناء الله سي پریس کانفرنس چې اوریدو دغه خبرونه نن هم په اخبار کې چاپ دي هغوی دا غوښتنه کړې د افغان طالبانو چې د ټي ټي پی په افغانستان کې کنټرول کړي. نو هغه تاسو چې یو طرف ته هغه دا کار کړی دی بیا پاکستان طرف نه دا مطالبه کوي د دې څه مطلب تاسو بل جواب ورکوي خو زه بیا هم غواړم که زموږ څوک قدر اوریدونکو په دې باس کې خپل برخه غسل غواړي خپل رای سره اظهار کول غواړي نو پیښور په نمبر باندې په پی ټی سی ال سره په 5254 143 باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ. زموږ نمبر دی 5254 تاسو هم پکې برخه اغستې شئ. زموږ مچ کوم دی تاسو دینه تاسو کولای شئ. اکیلو سبزی سپ تاسو خپل جواب ورکړئ خو زه غواړم که څوک تاسو کوم چې تاسو نه پکې غم پکې شامل کو خجی جی زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان کې دغه بحران چې کوم پارلماني بحرانو د عمران خان صاحب د دغه مزاحمت په نتیجه کې عدالت کې په خپل باندې یو حکومت دغه شی او د چینج شوی دی یو بدلون پکې راغلی دی د هغې په نتیجه کې زمونږ صوبایي حکومت او زمونږ وفاقي حکومت هغه سه د افغانستان د معاملات چې کوم دی په سفارتي کچ باندې ډیل نکړی شو د خپل مجبوریانو یا مصروفیاتو د وجه نه کم چې ضرورت وکړي. خو دا ډیره ښه خبره ده چې بل ورځ 2-3 ورځې مخکې هند رباني کر چې د خپل با اختیار ډیلیګیشن سره وفد سره کابل ته تللی دا ټول معاملات چې کوم دی هلته کې ډسکس شوي دي او په هغې کې چې زما کوم معلومات دي مجان صاحب نو هغې کې د ښه تعلقاتو په لار کې د ټول نه غټ خنډ چې کوم دی هند رباني کر مخامخ ویلي چې هغه د ټي ټي پي دلته کې موجودګي او د هغو بېلګامه سرګرمیانې دي. تاسو وکتل چې هند رباني کر څنګه راله زما په خیال باندې نو دیو د سیز پایر هغه دغه وکړو د ختمېدو اعلان یې وکړو. د دې مطلب دا چې دیو ته هم پته لګېدلې وه چې پاکستان چې دی هغه اوس دا معامله چې ده یو چینج اف کمانډ هلته کې راغلی دی. زمونږ د سیر شمشاه صاحب چې دی د همیشه د بارډرینګ ایشوز چې کوم دی په دې باندې د سپیشلایزیشن دی. بیا اسیم منیر صاحب چې دی نو د هغه هم سپیشلایزیشن دا دی یا انفرادیت دا دی چې هغه د ایم آی او د ایس آی د دواړو چیف پاتې شوی دی. نو د مخکې کمانډرز په مقابله کې یا د های کمان په مقابله کې د دې دواړو سپیشلیټیز چې کوم دي نو هغه خلک هم دومره دغه نه دي هغو ته هم پته وه چې څه کاونټر دغه کېدای شي د سټریټیجیک کېدای شي پکې. نو زما خپل خیال دا دی چې دا د هند رباني کر په ترو باندې هغه سفارتي چینل چې کوم هغه یې واضح پیغام ورکړی چې دا خلک چې کوم دي دیو سنبال کوي او هغې بیا د پریشر ټیکټس دپاره دغه حملې چې کوم دي د هغه په تعداد کې اضافه هم وکړه او سیز پایر چې دی د هغې د خاتمې اعلان یې وکړو. ستاسو په خبره باندې خو موږ پوه شو خو یو بله خبره ما نن په یو ارټیکل کې کته په یو انګریزي اخبار کې لیکلی شوی ډېر پوهه صحافي دا لیکلی وه چې دی وخت کې په افغانستان کې چې کوم د افغان طالبانو حکومت دی
نو هغلته چونکې مختلف تنظیمونه لګیا دي د هغې خلاف هلته کار کوي، مختلف عسکریت پسند تنظیمونه هلته کار کوي لګیا دي، خصوصا د داعش هلته کار کوي او خپل ملګري هم وي د هغې نه کله خفه شي، کله یو ګروپ جوړ شي، کله بل ګروپ جوړ شي، کله زمونږ د طالبان هم د هغې نه خفه شي. نو وایي چې هغلته هغې ډېر زیات دی وخت کې پریشر کې دي، نو هغه پریشر د وجې نه چې کوم دی نو دوی ته د هغې پام نشي کېدی. نو آیا دا ټیک ده چې د افغان طالبان دی وخت کې په پریشر کې دي او دوی نشي سمبالولی؟ تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه محمود جان صاحب، لکه مونږ زه ذاتي طور له دغه کوم مذاکراتي عمل چې شروع شو زه د هغې په حق کې وم او د هغې به مونږ دلیل دا ورکوو چې ګورئ دغه خلک خو یو افغان طالبان افغانستان ته نه دي راغوښتي، دا 15,000 دي 6,000 دي د مفتي نور علي محسوس صاحب په سربراهۍ کې دا په هغه وخت کې تللي وو، دوی نه هر څومره چې دا مخکې تللي دي که نه. نو په دغه صورتحال کې چې هلته کې په افغانستان کې د رژیم چینج نه بعد د داعش په شکل کې یو غټه تریټ چې کوم دی هغې ته کریټ شوی. ګوره په کومه ورځ باندې چې دلته کې یو حمله وشوه په کوټه کې، نو په هغه ورځ باندې چې دی په سمنګان کې په مدرسه باندې ماشومان چې کوم دي هغه به کې مړه شو. دلته کې خو بیا هم 4-5 کسان شهیدان شو، هلته تقریبا 20 کسان چې کوم دي هغه به کې شهیدان شوي دي. پکې دا د پاکستان او د افغان حکومت چې کوم دغه مذاکراتي عمل و هغه ډېر واضح و، زمونږ خلکو هغه ایکسپلین نه کړی شو. هغه دا چې افغان طالبانو ورته ویل چې که موږ د دوی خلاف عملیات کوو نو د دې نه ډېر خلک چې کوم دي هغه به څه تلي هم وو. محمود جان صاحب هغه تاسو ته هم پته ده، ما ته هم پته ده، داسې د سلونو په حساب باندې تلي وو. نو دوی کې چې کوم د هارډ کور واریر دي او هغې موږ نه هم ډېر خوشحاله نه دي او ستاسو نه هم نه دي خوشحاله نه دي، دوی به داعش ته لاړ شي. بیا محمود جان صاحب ته انټرنیشنل میډیا کې تا کار کړی دی، په بل ورځ ما ستاسو یو ارټیکل کتو، په هغې کې غټه خطره دا وه چې کو زمونږ دغه پاکستاني طالبانه د دې نه څه خلک داعش ته تللی وی او څه تلي هم دي، نو هغه به نه صرف دا چې زمونږ دپاره نوره خطرناکه خبره وه بلکې د افغانستان هم د حکومت دپاره به هم ډېره خطرناکه خبره او د دې هم تاسو ښه خبر یئ چې داعش چې کوم دی نن سبا کم د دنیا کم یو ملک چې دی هغه سپانسر کوي، هغه ایران هم ویلي دي، هغه پیوټن صاحب چې دی دمکي هم ورکړی وه چې په تاجکستان ازبکستان او دا چې کوم ستانز دي د دې پر بارډر باندې کو افغان حکومت د داعش سرګرمیانې دغه نه کړی نو زه په اټیک وکړم. خو ستاسو یاد شي 2-3 میاشتې مخکې نو د دغه خطرې په پیش نظر چې د پاکستان هغه او ډېر ښه دغه وله کړی و، دوی خو زما او ستا په ځای باندې د وزیرستان د باجوړ د ممند د سوات د بونیر د دې د متاثرینو یا د امیدینو یو 50 کسیزه جرګم بوتلې ورته چېرې د دیو پکې سټیک وي پکې، خو هغې چونکې زما په خیال باندې ورته دغه صورتحال ورته نه سوټ کېدو نو هغې هغه د جرګې یا د مذاکراتو هغه عمل چې دی هغه سنجیده خو پرشر پې شته پرشر پې شته. مونږ دا ګورو چې لکه دا کله چې مونږ د خپل طالبانو سره د پاکستان طالبانو سره چې کله خبرې اترې روانې شوې د پاکستان د اړخه به هلته کوم وفود تله نو ټولو قبایلي علاقو نه یو مشترکه وفد هم هلته لاړو چې په هغې کې سپینګیري چې کوم موجود و، د دې خلکو خپل خپلوان موجود و، د دې ملګري پیله ځل پکې اچولی شي چې دې ته دې ورشي ورسره د خبرو کې چې راځي خپل کور له واپس راشي. خو هغه هم بیا کامیاب نشو. بیا مونږ کته د علما وفود به هم هلته تله، د هغې نه علاوه هر هغه چې کوم د سوسایټي او سیګمنټ وو چې د هغې سره څه تعلق جوړېدو شو نو هغه وفود هلته لاړه، خو هغه مسله بیا هم حل نه شو چې دا ولې. بنیادي خبره چې ده که نه هغه دا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د 13 کاله په اګست کې چې کله د نوې حکومت هلته کې راغی د هغې نه بعد د امریکې د انډیا او د بعضې نورو ملکونو زموږ اسلامي ملک پکې یو 2 پکې هم شامل دي پکې نومینالو د هغې د پراکسیز د یو نوي لهر چې دی آغاز شو او د هغې د هغه پراکسیز د هغه نوي پلانینګ نتیجه دا وه چې ډېر غټ یو هغه موږ چې سپانسرشپ ورته وایو هغه هم میلیټنټس ته چې دی په افغانستان کې میلاو شو. او بیا زما خپل خیال دا دی چې د افغان طالبانو د ننه هم ګورم محمود جان صاحب دا زیاتی دی چې ما او تا نن په ریډیو باندې کینو یا په ټي وي باندې کینو یا په یو سیمینار کې کینو موږ دا خبره کوو چې د افغانستان چې څومره مسلې دي دا په یو کال کې ختمیږي. په 20 کالو کې نیټو د امریکې په سربراهۍ کې ګاونډیانو چاینا روس دا ټول اتحادیانو که نه دوی په افغانستان کې امن را نه وستو او د هغې په نتیجه کې چې په افغانستان کې دا صورتحال جوړ شو پکې نو دا توقع کوله دا زیاتی دی چې تاسو دا وایئ چې دی به میلیټنټس هم دغه کوي د ته اقتصادي مسلې ورته هم دي دی به دغه مسله ورته هم راپېښه ده که نه لکه هغه معاصره یې ورله کړې ده پکې. خو زما خپل اوس هم خیال دی ګوره مسله کوم ځای کې خرابه شوه چې په 18 اګست باندې په سوات کې چې دی حمله وشوه یو اټیک وشوه په هغې کې په مټه کې
په هغه کې یو پوځي افسر او یو پولیس افسر چې دی هغه دغه خلاف کاروي وشوه. بیا د هغې نه بعد د وزیرستان کې بار حملې، بیا په باجوړ کې حمله، بیا په پېښور کې مین سټریم پښتونخوا کې حمله چې دغه تعداد ډیر زیات شو. نو زما خپل خیال دا چې هغه بد اعتمادي زیات هم شوه. او په دې کې یو پوینټ چې د حملهورو د طرفه په هغه باندې موږ ډیر زیات کلیر یو جان صاحب، هغه دا چې د پاکستان د ریاست او د افغان ریاست په میانس کې دومره غلط فهمیانې پیدا شي چې د دیو په مستقبل کې کومه د ښه انډرسټینډینګ یا په دې علاقه کې د امن دپاره څه اقدامات وکړي چې هغه سبوتاژ شي. ماته بنیادي نقطه د دې اټیکس او د دې متحرک کېدو چې هغه دغه غلط فهمي جوړه شي. تاسو یو بل خبره مونږه کتلې ده چې لکه د کله چې د مذاکرات کېده چې زمونږ پاکستان کې د هم امن راشي، څنګه چې امریکا او افغان طالبانو په دوحه کې مذاکرات وکړو، امریکا ته لاړ او افغانستان کې یو امن راغو یا حکومت راغو چې ارسره الته اوس خلک موجود دي، هغه حالات نه دي چې ارڅوک دی راشي الته د ډس کوي یا د حمله کوي. خو مونږ بیا وکړه چې د هغې نه پس زمونږ مذاکرات هم دلته شروع شو او دا مونږ ته وویلی شو چې دا خو یاره په دوحه کې چې کله مذاکرات کېده نو هلته دا خبره شوې که د افغانستان مسله حل شي نو بیا مونږ د پاکستان دا مسله به هم حل کوو، ځکه چې زمونږ همسایه ملک دی، زمونږ انحصار زیات په دې باندې دی، لارم په دې د ارڅه په دې دی، دا مسله به له مونږ حل کوو. بیا مونږ وکړه چې کله زمونږ دوی سره مذاکرات شروع شو ټي ټي پي سره د پاکستان، په هغې کې ډېرې مطالبې پوره شوې، خو بیا هم هغه مطالبې پوره شو، د هغې نه باوجود هم یو لانجه جوړه شوه، یو کشاله جوړه شوه، اوس ډز بیا روان دی. داسې کوم مطالبې وې چې په هغې باندې ډیډلاک دی او دا خبره بیا خرابه شوه؟ ښه، یو خو دا ده چې لږه تصحیح کول پکار دي زمونږ سیاسي رهنماګانو له، یو زمونږ وزیرانو له او زمونږ تجزیه کارانو له او ولس له. هغه دا ده چې په اکتوبر 2021 کې چې د عمران خان صاحب په یو غیر ملکی انټرویو کې د دې خبرې اعتراف وکړو، خو ما تاسو ته پته وه چې مذاکراتي عمل چې کوم دی یا رابطه کاري چې کوم ده هغه د هغې نه مخکې شروع وه د دوحه پروسس په دوران کې. خو د پراپرلی اعلان وکړو چې زمونږ د ټي ټي پي سره چې کوم دي مذاکرات دا یو ډېر غټ خبر و، ډېر غټ خبر و هغه. خو بعد خلک د دې اوسنو حملو نه بعد چې دی یو تاثر ورکوي یو لفظ استعمالي معاهده د ټي ټي پي او د ریاست پاکستان په منځ کې معاهده کم ځای کې شوې ده، چا کړې ده، کله شوې ده، لکه دې کې لږ په کار ده چې موږ د ذموارۍ نه کار وایو. معاهده خو چېرته نه ده شوې که نه، خو دا بعضې خلک وایي چې دا معاهده پرون چې هم د یو سینیټر صاحب چې دی هغه یا د پارټۍ سربراه دا ویلي، ما په اخبار کې کتله چې معاهده هوا ہے تو کدھر ہوا ہے کن شرایط پر، یو خدا چې معاهده نه ده شوې. درې غټ شرایطو د پاټا د کوم د مرجر چې کوم تاریخي فیصله شوې ده چې په هغې کې ما او تا هم د یو لیکوال یا د یو صحافي په حیثیت باندې موږ یې په حمایت کې او موږ په هغې په حق کې چې دې لیکلي هم کړي چې پاټا په دغه صورتحال کې نشي کتلی دغه کېدلی چلولی کېدی چې یاره هغه به ریوس شي یا د هغه موږ چې انګریزۍ کې ورته وایو چې یاره موږ ته هغه د پناهګاهانې یا لږ ډېر موږ ته رعایتونه چې کوم دي هغه دې راکړي، د وسلې سره د ګرځېدو د موږ ته اجازت راکړي. پکې یو درېیم د هغې چې کومه مطالبه وه هغې دا وایي چې یاره موږ ته به لږ کمپنسیشن چې کوم دی هغه راکوئ. دا درې واړه په دغه معاهدې کې د معاهدې خو شوې نه ده، په دې مطالبو کې یا په دې مذاکراتي پروسس چې کوم دی که نه دا ریجکټ شوي وو. نو الریډي چې دی نو هغه د هغو شرایط چې کوم دي بیا وروستو هغې په ځان کې نرمي راوسته او پاکستان ورته ووایي چې ګوره زمونږ یوه خبره ده او هغه دا ده چې کم خلک سرنډر کېږي پر امن طریقې سره په پاکستان کې په خپل علاقو کې د سوات سړی په سوات کې اوسېږي، د وزیرستان سړی په وزیرستان کې اوسېږي او هغه دغه مقامي خلکو ته په اعتراض نه وي، ځکه دغه 250 کسانو جرګه موږ تاسو سره اوسئ چې د هرې علاقې د هرې پارټۍ د هر سیکشن اف لایف خلک پکې شامل وو. نو په دغه باندې به کېږي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ دغه نور شرایط چې کوم دي دا ستاسو سره نه منو پکې. خو په دې منځ کې که ستاسو خیال وي یو 2 واقعاتو شو. یو واقعه شوه د ایمن زواري مر په کابل کې، هغې کې بعضې خلکو بعضې انټرنیشنل پراکسس چې کوم دي هغې په انټرنیشنل میډیا کې یا زموږ د بعضې نادان دوستانو په ذریعه باندې دا یو تاثر ورکو چې دا د پاکستان د انټیلیجنس په بنیاد شوی دی. که ستاسو خیال د ډرون څه خبره به کړله، حالانکې په دې منځ کې ډرون چې دی نو پاکستان کې منډه دغه نه دی کړی، ایکشن نه دی کړی. دویمه د هغې نه فوراً بعد چې دی نو عمر خالد خراساني چې دی چې هغه ډېر هارډ کور دغه و ده او هغه د دې مذاکراتو الریډي مخالف هم و، هغه ووژلی شو. هغه پروپیګنډې بیا په کابل کې او په پېښور کې په دې ځایونو کې وزیرستان کې وچلېدی چې یاره دا چې کوم دی نو داسې سازش روان دی، څه غټه کنسپیرسي روانه ده
د هغې په نتیجه کې بعد خلک کم چې د عمر خالد خراساني او د هغه سره 2 کمانډران چې کوم مړو په هغه کې یو چې دی د پېښور عموم امیر پاتې شوی او د سوات نو دا په سوات کې چې خلک راغله نو د دیو هغه د افغان طالبانو د نورولي محسود صاحب های کمان چې کوم او د لاندې کمانډران چې کوم د هارد کور د دې په منځ کې یو ګیپ راغی دغه په نتیجه کې هغه ټیکس چې کوم دی هغه شوروم شو هغه ګرانم شو پرشر ټیکټس چې کوم دی نو هغه غي الته کې ډیولپ کو نو زما خپل خیال دا دی چې وسومه ګوره جی یو خبر اساسو د ټول بحث نه قطع نظر دوه اګریمنت پروسس روانو کو اساسو یاد شي او تاریخ یا ډیټا دا وي چې په 2000 او 20 کې د دوه اګریمنت نه مخکې چې په شپږو میاشتو کې څومره اټیکس طالبانو په افغان حکومت باندې کړیو په نیټو فورسز باندې کړیو نیټو فورسز افغان حکومت په غي باندې کړیو هغه په 9 کالو کې نو شوی نو په یک وخت چې د مذاکراتي عمل او د اټیکس چې کوم دینو دا روانو وي د ټولو دنیا دلته هم دا سدي چې خلک وایي چې د کده حمله رواني او د جنگ روانم دي خو بیا هم مذاکرات ختم شوي نه دي تاسو خیال لرئ زما خپل خیال دا چې ترڅو پورې د افغانستان د حکومت د خواهش یا د غیر د ثالثه هغه اپشن چې کوم دی هغه ختم شوی نه یا هغه وډرا شوی نه نو زغیدانی ویل چې بس نور موږ تاسو مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه په څنګه سطح باندې ټیک شو هغه به داسې ډېر اپیشل بنئ اعلانیه بنئ ځکه چې دغه ولا تاسو تمهید کې خبره کوله د پاکستان سټیټ دا د 3 پیز راغلي دی یو په 2002 کې یا څلورمه پورې اولنې اپریشن اولنې معاهده په 2004 کې شوه په وزیرستان کې ټیک شو یو په 2009 لسم کې چې ټي ټي پی جوړه شو او دا غیره بعد چې د سوات اپریشن شو بیا چې د اوس والا پیز د چې کوم د روان شو د افغان حکومت چې نوې حکومت تل کې جوړ شو نو د درې وړو چې موږ دغه ګورو کنه نو په څه لیول باندې خو په دې کې داسې ده چې 2000 چې د زمونږ اوریدونکو ته لږ اندازوي په 2004 5 شپږم او نهم کې څلور غټه معاهدې شوې دي او ریکارډ دا د محمود صاحب چې دا څلور وړه چې دي دا د ټي ټي معافي غواړم د ټي ټي پی یا د میلیټنټس ګروپ چې کوم دي دا غوړه طرفه ماته شوې دي ریاست پاکستان په دې کې چې د پهل نه دی کړی نو زما خپل خیال دا دی چې د افغانستان د حکومت چې ترڅو پورې دغه خواهشي د خپل مفاد په تناظر کې ګوره دغه خلکو په یو ټیم کې د افغانستان حکومت هم ترټ جوړې دی شي کنه نو دغه پورې به لګ یو ګیپ په کراشي پاکستان په عملیات کې د ډېر طاقتور سټیټ دغه سه غزور حالت څوکيريږي نه سوات حالت وګورئ کنه څومره زر کنټرول کړه په مقابله د 2009 یا 8 یا 9 نو خلک د یریږي نه او په خپل سټیټ باندې د اعتماد کوي او دغه روان وي وسره لکه دغه پروسس چې مخبل خیال دا یا معلومات درې چې روان دي خانو دا د یو بل خبره مونږ اوسنن اوریدلګیو کنه چې په افغانستان مونږ د تمل ورو چې پاکستان کې به حالات دلته الخه کیږي چې الته به حالات خشنو دلته وخه کیږي خو مونږ ګورو چې د افغانستان کې کوم چې دی وخت د طالبانو چې کوم انتظامیه د حکومت یا سم دي د هغه سیاسي مخالفین په مختلفو ملکونو کې ناستي الته نه هغه بیانونه ورکوي او هغه دا وایي چې د طالبانو د نظام چې کوم دی نو دا هم کامیاب نشو اوس دا واحد د دې حل دا دی چې موږ په افغانستان کې انتخابات وشي نو بیا به اله دا خبره مخکې زما په خپل نن د احمد شاه مسعود صاحب چې کوم دی نو د هغه زوی بیان مانن کتونو هغه دا ویل چې افغانستان مسله نه حل کیږي چې ترڅو پورې الته انتخابات نشوي نو که د افغانستان مسله نه حل کیږي نو په پاکستان کې هم تاسو ویل چې بیا خو زموږ دلته هم د مسله چې کوم د تر هغه وخت پورې برواني په دې بسوي چې د افغانستان د مسله به څنګه حل خلک چې وي دا نه حل کیږي آیا دا حل ده کنه دا نه حل کیږي لګیا نه دا خو هغه میتس دي کنه خواهشات دي هغه سټیټمنټ مام کتل دی او هغه دغه جواب هم ورکړی دی امارت اسلامیه چې د افغانستان حکومت ته پراپرلی دغه جواب ورکړی دی هغه وایي چې وروره موږ نه د جمهوریت په لار باندې راغلیو او نه چې د چاره ته په خیرات کې راکړی دی کنه موږ په زور باندې د خپل قربانو بقول دغه د جدوجہد په نتیجه کې راغلیو دا زمونږه مسله ده دا حالت موږ به تدریج چې دی دا خکو پکې خو تاسو خیال د امریکا چې کوم خصوصي استاذ دی هغه مراوته د 3 ملکونو په دغه باندې په دوره باندې نه دغه سټیټمنټ راغلی دی نو می خو زمانه هېریږي خو هغه وایي چې د افغانستان معاملات موږ ډېر په جوړ نظر باندې مانیټر کو او دا خبره یقیني کول چې د انټرنیشنل کمیونټي او زموږ د ټولو د افغان حکومت ذمہواری ده چې افغانستان چې د هغه دوباره مرکز جوړ نشي د ټیرریزم بقول داغي زما خپل خیال دا چې دا کوم صورتحال چې تل روان ده خو بیا هغه خبره ده
چې تاسو د ماشا مسعود صاحب د زوی خبره وکړه نو په دې کې خو یو قسم مزاحمت ونه کو کنه نو دیو به د بهر ملک نه بیا سره راځي هغه بهر ملک خو خوشل کال راغلی وتختیدل داسې وتختیدل د باګرام ایر بیس نه چې سهار خلک منځله تلي او چې واپس راووتل نو صرف هلته کې یو هغه خړسري سپي چې کوم د کابل والا هغه ولاړو ځکه چې هغه مالکان تلي په جازونه کې نو ګیټونه کوله او هغه خلکو وی چې بای د ګیټونه ولکوله چې ورنه نه وتلی سم نو د شپې تختیدلی خلک ریانو چې داسې کنه نو دا اسې هغه دغه دی خواهشات دي میتس دي پکې ماته الټرنیټ یو 15 کاله په افغانستان کې د څه قسم د حکومت د تبدیلی چې دی کنه ماته څه امکان نه ښکاري خو بل څه تاسو وګورئ دغه امریکا د هغه مخالفت کړي ډېر سخت د افغان طالبانو ټیک شو خو دغه امریکای د دوه اګریمنت ما او تا پاکستان کړی دی کوم امریکا سره کړی دی امریکا سره کړی هغه سره کړی دی د طالبانو د الته د موجودګي او ټول شرایط د غي منو دي دا د ورځ دوه خبره خو نه ده کنه بیا دویمه خبره چې دا هغه په دې لړ کې منګه دا غړلې شو چې دی وایي چې ما په هر څه بند کړي دي او زه چې د سفارتي تعلقات پاکستان سره هم نشته د پاکستان دومره اهم عهدهدار لاړه او دومره غټ ډیلیګیشن ځان سره بوتلو انا پیشري خو د افغانستان د حکومت نه منودل د خلکو اسې یو نمایشي غونډه یو ډرامه غونډه د خو نور چې د منو دی لکه په دې ټایم کې د یو راپورټ د محمود جان صاحب چې د افغانستان په یو کال کې ټول نه زیاته امداد چې شا کړی دی یو سعودي عرب دی یو قطر دی او ته زمانه زیات خبرې تلې همې چې دا دواړه ملکونه چې دا د امریکې د پاره څومره اهمیت لري کنه نو دا اسه هغه دل کې بهلانو کې غالب یې خیال اچي په دې کې به دی ریفارمز راولي طالبان لګیا دي افغان حکومت ریفارمز راولي خدا زموږ ولا مسله چې دا نه دا لګه پیچیدم د خطرناکم د په دې کې لګ محتاط دي زموږ لکه دا سوال ما ځکه وکړ چې ما دا تاسو کولو چې موږ دا وایو چې افغانستان کې به حالات خکېږي نو د پاکستان باندې به هم د غي اثرات پروزي کې الته حالات خرابي پاکستان کې هم حالات خرابي نو دې لپاره ما دا تاسو کو چې اغل ته مونږ لکه څومره تمو ساتو چې الته حالات خکېږي ځکه چې اوس کوم تصویرونه را روان دي کوم خبرونه را روان دي په انټرنیشنل میډیا کې را روان دي په لوکل کې را روان دي په خپل د افغانستان نم را روان دي چې دلته سړکونه جوړیږي او ریل ګاډي را روان دي او د چین نم پکې ریل ګاډي سامان راوړو د تاجکستان نم پکې سامان را روان دي او د ازبکستان نم را روان دي افغانستان کې د پاکستان نسیزونه مو سر ځان دي وکي زه په خپل چلته منو د پاکستان کې چې پټرول کمزیل رسیدلو نو موږ ډیر خپو چې مو دي بلکې موږ کویلات یالو الته چې لاړو نو چې کله موږ پټرول پمپ باندې ریټ سو کته نو پاکستان ډیر کمونه موږ دلته خو نه حکومت شنه سټیټ بانک شنه ور سره پیسې شته نه د دې سره باضابطه دنیا سره تګ را تک شنه ور سره مړې ژوندې شته نو وړو پکې صرف لګرانو ځکه چې وړو زما د پاکستان باقي هر یو سیس چې کوم ګیس هم چې کوم ګاډو کې چې کوم ګیس چولې کې هم د پاکستان ارزان مې وجه صاحب تاسو مددار خبرو کړه ما په 2014 کې په افغانستان کې چې زه یو میاشت لته ما نو په یو نه صوبو کې ما یو سروې وکړه دا سه عام خبره نه د عام پښتانه چې تاسو کوي چیرې باچا سوکته هغه د پریزیدنت چې کوم دی د سیډونو چې کوم صوبې وکنه دا نه پیژندو یاره ته یقین وکړه چې هغه ته دا پتم نه چې حامد کرزی دی کو اشرف غنی دی او کو مولا عمر دی ګوره دا کوم خبره چې مونږ کوو کنه خلک تعلق دومره حالت نه قبایلی نظام دی کنه دا کوم چې د هیومن رائټس خبرې کیږي د ایجوکیشن خبرې کیږي د وومن رائټس خبرې کیږي دا څه چې کوم دي کنه دا د پاکستان د ایران د امریکای د هندستان د انګلند غونډې دا چې ډیره پورم ملکونه پاتې شوی دي یا د جدید ریاستونو دا دغه مسلې دي د افغانستان د ولس اولنۍ مسله چې کوم ده هغه اولنۍ دویمه او دریمه اولنۍ هم امن ده دویمه مسله دغه چې کوم دغه هم امن ده دریم دا نور چې دي دغه خبرې دي یو سړی د سوات نه تل او هغه چې د غرور الته کې سرکاري نوکری کوي او هغه د غزنه د خبره کوي چې جنکول تعلیم چې د په دې باندې پابندي ده یاره د پښتنو خو مزاج داسې دی چې نیم په نیمه په کم ځای کې پابندي نه ده الته کې خلک چې د ماشومانو باندې سبقونه نه وي دا په تدریج چې دی دا څیزونه بکیږي پکې کنه هغه اجتماعي مسلې دي پکې دویمه غلطه خبره دا ده مجان صاحب چې د پاکستان د افغانستان موازنه به د افغانستان سره کوي د افغانستان موازنه د انتهایی حماقت دی دا لفظ ډېر سخت دی چې ته د 40 کالو نه یو ملک هغه د انټرنیشنل کمیونټي د جنگونو په ولقه کې دی او ته دغه موازنه چې دی هغه د جدید ریاستونو سره کوي یا پرامن ریاستونو نه کوي نه د دې حماقت نه
کم از کم ځان راوستل پکار دي جنگونه خلکو ته جنگونه صرف بلکې سازشونه مو ډیر دغم کنه هر څه پکې شوی دي کنه څه پکې نه دي شوی جنگ خو نیغ په نیغ ښکاری کنه او جنگ نه علاوه هم پکې ډیر دغوي نو لکه دې پکې د پاکستان د حالات ول راځو چې کله لکه موږ د خپل د امن او امان د خراب حالات ول ګورو چې له خرابېږي لګیا دي یا متاثر کیږي لګیا دي نو تاسو په خپل دا غړي چې زموږ د کم سیاسي اړې روان دي عمران خان صاحب د ټول سیاسي جماعتونو چې یو بل سره ورنختی دي دې کې د دې هم سلاس وی کنه چې لکه د اصل خبره ده چې موږ په یو پیج باندې نه یو لکه تاسو ما او تاسو لکه خبرم یو نه ده د ټولو نه لکه ما او تاسو د یوې نوې میاشتې نه زمونږ لیکل یا زمونږ پروګرامونه چې دي هغه ګواه دي چې موږ به دې ته چې ګوره تاسو د ګړۍ په کاته کې نښتي عمران خان ګړی خرڅ وکړي عمران خان ماش په کاته کې نښتي اوس د صوبو د حکومتونو د ماتېدو او د روغېدو او د دې تحلیل کېدو په مسله کې نښتي د پاکستان غټه مسله چې کوم ده خو سکیورټي ده کنه مسله نه په 2021 کې محمود جان صاحب په پاکستان کې 80 حمله شوې دي چې په هغه کې یو سل او شپېته کسان چې کوم دي دا شهیدان شوي دي 80 حمله 87 ټیک شو روان او په 2022 چې ده کنه دا چې کوم روان دی 22 چې دی په دې کې یو سل او شپېته حملې شوې دي 250 شوې دي اوه درې چنده زیاتې درې چنده شوې زه بیا وایم په 2022 کې چې دي نو 80 حملې شوې دي او یو سل او شپېته کسان پکې شهیدان شوي دي پاکستان کې په دې روان کال کې چې دا پوره میاشت د اوس د سره شوه په دې کې چې دې کې شوي دي یو سل او 250 دا افسوس خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې یو سل او شپېته حملې شوي دي او په دې کې محمود جان صاحب 70% حملې چې کوم دي هغه په پولیس او په امن کمیټو او د پولیټیکل خلک چې کوم دي په دې باندې شوي دي عامه حملې چې نه دي شوي په دې کې تقریبا 3.5 خلک مړه دي پکې اوس رانا سناولا صاحب او برستاف صاحب دوی تر اوسه پورې د غړې د چکر د نوزي دوی تر اوسه پورې چې کوم دي دغه د وزیرستان کې په غره باندې ناس د هغه فوجي د مسلې نه بے خبره ده چې هغه ته اوبه چې دي هم نه رسي ورته هغه ته خوراک هم نه رسي هغه د خپل بچو سره چې دی کمیونیکیشن هم نشي کولی هغه روجې اختر له او دغه چې دی هغې ته هم نه راکوزېږي د هغه پولیس والا نه بې خبره دی چې هغه د شپې په 3 بجې باندې پاسي وردي واچوي ټول څومره زیات پولیس والا پکې دغه شو دا شهیدان شو پکې دا موږ اوس په لکه مروت کې وکتله بل ورځ باندې اف سی والا دغه شوي دا عام خلک دي پکې زما خپل خیال دا دی چې په دې ټایم کې بغیر د کور هډ کوارټر یا د جی ایچ کیو نه علاوه کور هډ کوارټر په خبر چې دی هغه ډیټا چې موږ راوغواړو د کمال دغه دی د کارکردګي د مثال وسانه کور کمانډر چې دی د دې ټایم کې چې کوم دی په خبر کې د 15 ځله تل دی په دې میانس کې سواد ته ګور په سواد کې چې مسله را پیښه شوه محمود خان درې میاشتې بعد لړ هغه چې خلکو له پیغورونه ورکړل مونږ په چغه سوري وستل نو هغه لړ هغه چې پکزټ او دغه په علاقه کې راغله کور کمانډر صاحب درې ځله تل دی وزیرستان ته هغه هر میاشت چې دی په میاشت کې یو ځل هغه ته کې زی پکې دغه رنګ تیر آرمی چیف چې د اوسنی خو وس دغه اغسته دی هغه 3 میټینګ زوم کړی دي او 2-3 ځله چې دی په سیلاب کې هغه تلو پکې نو دا خبره په دې کې پکار دار چې فدرال ګورنمنت پرایمشر ګورنمنت ډېر د افسوس خبره ده ډېر د افسوس خبره ده بیا هم چې ډېر د افسوس خبره ده سناولا صاحب تاسو ذکر ورانا سناولا هغه پرون یا نن په دې انټرویو کې ویلم دي چې رقم چې د قومي سلامتۍ کمیټې چې کوم میټینګ وو ته په خیال باندې یو میاشت مخکې وو په کار دره چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې دغه تر راغلی وي نو بای کو تاسو عمران خانی او نواز شریفي او د سيزونو زنه کوي کنه د لوبي موبي کوي نو دا خو تاسو الو کوي چې په پاکستان کې امن وي بیا د دې صوبې محمود جان صاحب عمران خان سره مقروض ده دله د 2014 نواله او د دې وخت پورې د زما ذمہوار دی د زما د پولیس زما د فوجي زما د عام وګړي زما د تاجر زما د پولیټیکل ورکر زما د صافي ذمہوار چې د مرته تحفظ راکړي د پکې لا تعلق ده یا د بساسه چې د مذاکراتو نه کم کنفیوژن جوړ کو یا کم ابهام پکې پیدا کړو نو دا سيزونه چې کم دي دا خطرناک دي او وسم پکار ده چې دوه کارونه شي یو دا چې دلته کې یو اپیکس کمیټي ده گورنر راغلی اټکی نه گورنر راغلی دی کور کمانډر سی پکې وي هغه کې وزیر اعلی وي پکې چیف سیکریټری وي پکې د اف سی او د پولیس دغه وي پکې د سربراهانی پکې یو د هغه راوغواړي بل د قومي سلامتۍ کمیټې چې کوم میټینګ دی
هغه دراوغړي پارلماني لیډران دی ولوم دغه کې ځکه چې دا ترټ لیول چې دی کو دا نور زیات شونه دا ډېر مشکلات پیدا کی. د ترټ لیول باندې تاسو خبرو کوم موږ زګور لګیو چې سورز وراسي په دې اخبارونو کې مرازي میډیا کې سوشل میډیا باندې خبر ډېر زیات روانه چې سیاسي مشران داسې دي چې هغه د نیخ په نیغ ورته سوال جواب کوي چې موږ به تا نه پریدو. نو دا شی زونه هم دوباره شروع شو. تاسو په خپل ګوري لګي یو شی نو خو ډېر زیات هغه دی. نن په شانګله کې موږ د یو ام پی ای په کور باندې د ډزو یا د دریم ځل شو. نو دا سلسله لکه سیاسي خلکو چې د دړکی کېږي په دې باندې لکه دا ولې وي؟ ګوره دلته کې دوه قسم لا سیاسي خلک ته. یو هغه چې هغه نظریاتي تور لا د طالبانو د فکر دغه دي همدرد دي یا حامیان دي. موږ به ته بعضې مذهبي قوتونه وایو ټول نه. پرونه سراج الحق صاحب بیا د هغې د مخکې چې دی دغه چې دی د سینیټر مشتاق صاحب چې کومې خبرې کړي دي ډېر بیلنس دي. هغه چې د افغانستان حکومت سره خبره وکړي او دلته کې چې کوم دي د موږ په اعتماد کې د پولیټیکل پارټیان یوالی پېښور کې پرون سراج الحق صاحب دا خبره کړې ده چې که تاسو څه مذاکرات کړي دي یا څه شرایطو تبادله مو کړې ده نو هغه موږ په اعتماد کې والی پکار ده چې والي پکار ده چې والي پکې څه هغه پارټیانې دي چې هغه به امر مجبوري یا غیر ضروري طور کله نه کله چې دی د هغو بیانیه داسې وي چې هغه د افغانستان د حکومت په تبدیلی باندې غیر ضروري طور چې کوم دی ځان سټیک هولډر کی نېشنلست فورسز دی هغه به کو ته دا خبره کوي چې د پاکستان په افغانستان کې بقول د هغې مداخلت کوي. د پاکستان خو د افغانستان د معاملاتو نه لا تعلق نشي پاتې کېدی. نه ایران لا تعلق پاتې کېږي، نه چاینا لا تعلق پاتې کېږي، نه چې د رشیا پاتې کېږي، نه تاجکستان پاتې کېږي. امریکا ته نه دغه کېږي چې 11,000 دی 9,000 کیلومتره لرې دی. پاکستان به څنګه تعلق کېږي. نو هغه بعض خلک خو دا کار کوي چې وای چې راشه ما وخوره که نه غیر ضروري طور له سپکه لهجه استعمالول لکه بد خبرې کوله هغه ځان په ټارګټ باندې راولي. نو په خپل افغانستان کې څه خلک شته دی چې چا په حق کې چې دی هغه د چا چې دوی حمایت کوه ټول وتښتېدله. هغه خبره به کېده ملي اردو د پلانې موږ نه ملي ولي د نه مو اردو ولي نه خدای خبر چې هغه کوم طرف ته لاړل پکې. اردو خو د فوج ته وایي که نه فوج ته وایي که نه خو ملي اردو به یې دغه کوله. یا د یو نه چې دی بابا یې ته جوړ کړی بابا چې دی نو هغه په دوبۍ کې ناست دی هغه تاجکستان ته لاړ هغه ورته وروره دې نه پاسه امریکایان وایي چې دی مه پرېږده پکې. نو په کار دا ده چې د پاکستان سیاستمدارانو یا د پاکستان پولیټیکل پارټیانې چې دي هغه د پاکستان مفاد مقدم وساتي غیر ضروري طور له د مزاحمت نه یا د مخالفت نه د ګریزو کی ځکه هغه خلک په حالت جنگ کې دي. جنگ یو کلچر کنه وار کلچر چې مشهور یو ټرمینالوجي ده دغه لپاره خو څه شی دی نه. خو بیا دا خبره مثلا نوم بولو صدر حسین بابک صاحب ته چې دی هغه ته ترټ دی هغه باندې مخکې حمله شوي دي دغه باندې 2 ځله حمله شوي دي په یا د ان پی په لیډرانو باندې یا د پیپل پارټي په لیډرانو باندې چې دی په جنستان باندې حمله شوي دي. نو هغه بیا زمونږ د صوبایي حکومت ترجمان چې په کومه طریقه باندې په هغې کمنټس ورکړل دا افسوسناکه یا د غیر ذمهدارانه رویه ده. په کار دا ده چې زمونږ لیډرشپ د قومي سلامتۍ یا د صوبې د چې کوم ترټ راپېښ دی په دغه حواله باندې د هغه د مخنیوي دپاره چې دیو کینې هم او د سیاسي اختلافات چې کوم دي دا دی لرې کړي. زما خپل خیال دا ځکه چې د دې سره له ټولو مستقبل تړلی زموږ د صوبې مفادات چې دي هغه سره تړلی دي. یو خرنی سوال زما په ذهن کې راځي. ما نن په اخبار کې یو اشتهار کتو نو په هغه اشتهار کې دا لیکلی شوي چې کومې ضلعې یا چې کومې مخکې اول قبایلي ایجنسۍ وي دا 9 واڼه او دا چې کوم اف آرز ورسره نو په دې کې اوس وایي چې موږ 30 تاڼې جوړې کړي 11 چوکۍ جوړې کړي 9 ضلعې دي نو په 9 کې موږ ډي پي اوز ولګول سپیشل برانچز هم پکې جوړ کړو پراسیکیوشن هم پکې جوړ کړو 15,000 د لیوي اهلکار مونږه هغې له تربیت ورکو او 6,000 پولیس والو له مونږ تربیت ورکو. تاسو دا ګڼئ چې دا خلک په خپله لکه دا چې کوم اوس زمونږ د قبایلي ضلعې دي دا د دې جوګه دي د فورسز او دغه چې کوم دي چې دی هم په دې کې څه کردار ادا کړي که نه دا ټریننګ چې کوم دی نو دا پوره نه دی. نه زما خپل خیال دا دی چې په تدریج خو هلته کې حالات چې کوم دي هغه دغه د سیول ایڈمنسټریشن د ایکسټینشن والا چې دی یا چې موږ ریهیبلیټیشن ورته وایو چې هغه فوج کوي. بیا د افسوس خبره دا ده چې دا ته په فوج باندې ټکونه پکې اعتراضات پکې خو زه ستاسو نه د ډیټا تپوس کوم 6 میاشتې وشوې وزیر اعلی صاحب چې دی هغه یوې جنوبي ضلعې ته او قبایلي علاقې ته نه دی تللی خیبر ته تللی دی خو پولیټیکل پوینټ سکورینګ دپاره تللی دی. نو دا جنوبي اضلاع چې هلته کې ترټ لیول زیات دی یا د قبایلي سیمې چې کوم دي د سوات یا د پېښور چیف منسټر دی کو دی ردیم دی زیاته توجه خو هلته کې په کار ده که نه.
یا د معاشي مسله چې کوم تاسو رتاڼو خبره وکړه چې بعد تاڼې چې کوم دي هغه سکه ورنه دي اټیکس پوشي بعض سکولونه چې دي هغه سکه ورنشتي د غي نشته د دیوالونه نشته ټیک شو د دې د پاره بجټ ورکړي کنه نو دا غي د پاره دیوتی برجګړه سه وزیر اعلی سه د یو موقف اغسته ده په سیاسي مخالفت کې چیرې موږ ته دغه بجټ نه راکړي هغه بجټ چې کم دی د غلط بیان نه کارلی هغه هم د صوبې د اجتماعي بجټ حصہ ده نو ته ملکن ډیویژن هزاره ډیویژن پېښور ډیویژن باندې نظر ساتي په خیبر باندې په وزیرستان په دینه ساتي زما خپل خیال دا دی چې د هم سیریس مسله ده د دې هم مخنیوي پکار دی وزیر اعلی صاحب د مهرباني وکي هغه د ځان مدعي کی په دی والا ایشوز کې تاسو سټوري و چې د تقریبا 3.5 چې کوم دی هغه وزارت خزانه اډمټ کړی چې موږ قرض غسته لري زما غوندې لګ باغیان غوندې جنستان دا و چې نه د 200 نواله 900 پورې غسته دي عربه نو کو یو 50 عربه دی چې دومره در باندې قرض باندې ته پریشان کېږي نه یو 50 عربه کو ته دغه ریهابیلیټیشن لپاره د پولیس فورس لپاره د دیو د اسلحې لپاره د دیو د دیوالونو د پاره د هسپتالونو د پاره دیول راوغسته نو په دې کې به کم قباحت په فکر راشي دا د سیول ګورنمنت ذمہواریان دي دغه کول اپریشن کوله بارډر سه کې ور کول در فوج ذمہواری ده او په کار دا چې سیول ګورنمنت چې کوم د ریهابیلیټیشن دا کار چې کوم دی او سیول اداري مضبوطوله او دا غیر دی غفلت کوي فدرال ګورنمنت هم د غفلت مظاهره کوي صوبایي حکومت هم کوي دا زمونږ چې د کوم ضلع دي د پر چې کوم بنیادی په کار پیسې هغه پیسې خو هم رانغی کنه کوم لکه چې ان اف سی په ترو براتلی او دا زمونږ زم ضلع چې کوم ودا به مخکې تلی خو نه خپل کارخانه ولګي نه الته نظام صحیح راو الته اوسم خلک مشکلات سره مخ دي خلک وایي چې مونږ واپس زیله بوزیدا اوازونه پکې روچتیږي لګي دا په تاسو ورېدلی کنه د دې خو د ټول پارټیانې چې څومره پارټیانې شامل دي په حکومت کې یا په حکومتونو کې او دوړه حکومتونه د خیبر پختونخوا حکومت بلکې تاسو چې کوم خبرو کړم په دې کې خو لګي غونډې پیسې چې کوم دي هغه د ان اف سی په مت کې د مرج ډیسټریکټ د ډیولپمنٹ لپاره منګ په نور صوبو می خو دی کنه زما معلومات دا دي چې یو درې کاله مخکې صرف د بلوچستان غونډې کمزوري دغه چې کم دي د معاشي تور له کمزوري صوبې لګي ورکړي د پنجاب ورکړي سن او خیبر پختونخوا چې کم دي د خیبر پختونخوا بوم پکې خپل حساب یا دغه کیږي پکې هغه پیچیده د خلک نیم په د باندې کوي یو 5 یو 2-3% په دیو پکې مو ورچي 2% هدا کو صدې پکې خو مې ځان صاحب زدا تاسو کومه چې فدرال ګورنمنت یا پروینشل ګورنمنت چې کوم دی دوی چې یو بل ته امپورټډ وای یو بل ته چې د مسلط کرده حکومتونه وای نورورا دوی د نور لوبې چې دي کنه د دیو په لیاقت باغ کې کوي او دا کو دی په مری روډ باندې کوي او درنور کوي کو سمجانه ماته کو هر څور کوي د ایکس پارټا د مسایل چې کوم دی د خیبر پختونخوا سکیورټي د مسایل چې کوم دي زما خپل خیال دا چې د افغانستان کې کو د حالات کنټرول نشو او منګه په نتیجه و نه رسیدو نو نه صرف د پاکستان او د افغانستان تعلقات به خراب شي بیا به زمونږ د تجارت او د ټریډ او د څه چې کوم دي د ډېر زیات متاثر کیږي بلکې تاسو وکتل چې په کوټه کې چې د کوم واقعي شو خودکش شو دا درې خودکش ته په دې میاش کې نو دا به بیا د ستا 200 بیچ دي کنه خیبر پختونخوا بلوچستان دا ډېر زیات متاثر کوي نو په کار دا چې د دې صوبایي حکومتونه دا چې کوم کلیش د دیو د شهباز شریف سره ده کنه پیسې خو کلیش چې پری دیو دار سه ور کوي کنه نو دا د کم از کم یو سیز پایر د دیو همو کی چې مذاکرات کوي او پاږي کې سیز پایر کوو نو د منتخب وزیر اعظم د کنه د سره خبرو ډېر مهرباني کیلو سبزی سیب چې تاسو پروګرام ته راغلی د دومره اهم مسلو باندې تاسو خپل دومره سیر حاصل گفتگو کا قدرمنو اوریدونکو زمونږ د پروګرام کتونکو دا زمونږ د نن پروګرام موضوع مونږ د دې خبرې جایزه اغسته چې د غیر چاپیر سره باندې او مخکې سکه دی شي او مونږ په کار دي چې څنګه کیلو سبزی سیب په اخره کې ویل چې زمونږ د سیاسي حکومتونه کاغه د وفاق یو کاغه صوبې چې هغه د خپلو کې د نن سیاست پریږدي او د خلکو د پاره دی راغون شي او د مسلې دی ورته حل کی او په کار دا دی چې د افغانستان دغه چې کوم خبره دی او چې الته حالات خرابېږي نو خدای نه خاصه دلته هم حالات خرابې دي شي خدای دې امن راولي خدای دې خیر کی د امن او د خو وخت په دعا سره تاسو نه اجازه غواړم ټول په دعا کې ساتي د الله پامن